په مصر کې یو دریا دی، دریای نیل. دریای نیل کې فرات دی، دا به هر کال اوچېدو. نو په تاریخ کتابونو کې لیکلي دي چې دې ته به یو جنې ځوانه جانه واچول او دا بیا روان شو. د مصر گورنر حضرت عمر ته خط راولېږلو چې دلته یو رسم روان دی، دا دریاب چې کوم دی کال په کال اوچېږي، یو جنې به کې ځوانه ور واچوي او بس هغه بیا روان شي. حضرت عمر خط ولېږلو دریاب په نوم باندې او ورته ویل چې مونږ ته ستا هېڅ ضرورت نشته دی، که د الله په حکم باندې روانېږي روان شه، ګنې خپل کار کوه. او یو صحابي له خط ورکړو ورته چې لاړ شه د مصر گورنر له ورکړه او ورته چې دا په دې دریاب کې واچوه. هغه دریاب کې چې واچولو د محترمو دا د تاریخ کتابونو لیکي، دا مشاهده ده، دا د حضرت عمر کرامت دی. هغه دریاب الله پاک روان کو، څه کو جی روان کو، ډېر لوی شان ول الله ورکړي. او ولې به نه ورکولو د محترمو، ولې به نه ورکولو؟ مدینې نه بهر د سیوتو مضافات وته یو خیمه لګېدلې ده او یو سړی لګیا دی لوښو کې ټنګ شروع کړي دي. تپوس کوي څوک یاره یو باندې چې ما راغلی ما وسو دي سره زنانه ده را سره، خو د ماشوم بیماره ده، وسوک نشته دی. وینا کور ته راغو د حضرت علي لور حضرت عمر ته واده وه، حضرت ام کلثوم بنت علي المرتضی. دې د ویل کپړې مپړې هر سره واخله، سامان د درد زی چې څونه سامان وي دا راواخله راځه او یو ثواب در باندې ګټم. لاړه ور سره ورته دې خیمې ته ننوځه، زنانه له وروسته او خپل راشن ماشن غله مله واغسته، دې زنانو له به شیره پخوله د وړو نه، هغې ته کېناستو، هغه پخی. دې کې چې کوم دی د ښځې د حضرت عمر د ښځې اواز وکړو چې ای امیر المؤمنین، د ملګري له دې خوشخبري ورکړې ستا ماشوم پیدا شو. د هغه باندې چې د اورېدلو چې امیر المؤمنین ته پته نه چې دا امیر المؤمنین دی او خپله ناست ما سره او شیره تیاروي، یکدم حیران شو، ویښته پې ودرېده. او بیا ورته ویل سبا له راشه ماله چې بیت المال درته وظیفه درکړم. نو ولې به الله ولې دونه لوی مقام نه ورکولو؟ او دا شیعهګان ظالمان په حضرت عمر باندې اعتراضونه کوي، بېجا هیڅ حیثیت د دې اعتراضونه نشته دی او بېجا قسم کې شکوک او شبهات د امت مسلمه په اړه کې پیدا کوي. زما محترم